د طارق پټان باره کې د شیخ دا خبرې واورئ چې شیخ څه وایي، بیا زه خپلې خبرې شیر کوم او تاسو اول د شیخ دا خبرې پرې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله. طارق پټان به تاسو ټول پیژنئ. هغه چېرته څه د دین څه خبرې به کړي، ریسرچر ځان ته وایي، په هر څه باندې ریسرچ کوي که نه. نو څه غټه ایشو کې جوړه شوې ده. خلک وایي دا څوک وایي د دې عقیده ټیک نه ده، و څوک وایي ټیک ده، او څه فساد یې جوړ کړی. خیر زمونږ زه خو د چا عقیده کې څه کار نه لرم، خو طارق پټان بهي ته زه دا وایم چې ته ریسرچر یې که هر څه یې، مطلب دا دی نو دیني خبرې مه چېړه، ځکه چې دغه ستا فیلډ نه دی. ته چېرته د شیشو بحث کوه چې سولري به ارزانېږي که ګرانېږي به، بیټریانې به ارزانېږي که ګرانېږي به، یا نور څه د مصریانو نه معلومات کوه چې بیرنګان به ارزانېږي که ګرانېږي، بیا هغې نقشې په بورډونو جوړه. دیني خبرې ستا کار نه دی، ته دغې کې ګوتې متې مه وه. بل ستا د باډي سټرکچر چې کوم دی دا هم د مولا نه دی که نه، نور ته په خپله باندې پوهې او دا ملګري هم پوهې دي. نو ته هغه کار کوه چې کوم ته د مصریانو نه، ډنټرانو نه، شیشو والا نه، بجلو والا نه ځان پوهې، په هغه خبرو باندې بحث کوه. دیني خبرو کې ګوتې مه وه. د هغې دپاره غټ علم پکار دی. هغه په یو ځل تپوس نه کېږي چې ته بازار ته لاړ شې او بجلۍ والا نه تپوس وکړې چې شیشې ارزانېږي او که نه، واده ته ووایي چې ارزانېږي او ته پې یکدم بیا لیکچر ورکړې او په بورډ نقشې جوړې کړې. د دین د کار دپاره به ته علم کې 14 14 15 کاله نه وروسته به بیا لیکچر ورکړې که نه. نو داسې د شیشې خبره نه ده چې نه د سولر خبره ده چې ته په 2 منټه کې د چا نه زده کړې او بیا یې په فیسبوک باندې بیان کړې یا په یوټیوب باندې. نو مهرباني وکړه ته چېرته د ټماټرو پیازو بحث کوه چې دا به ارزانېږي که ګرانېږي به، یا په دې اوسني موسم کې پیاز کرل پکار دي که ټماټر کرل پکار دي. د دغې تپوسونه زمیندارو نه کوه، بیا پرې وروسته لیکچر ورکوه. خپل کار وپېژنه. چرګ د مالګې د څټلو څه کار دی؟ د طارق پټان په ریسرچ کې موږ ګوتې نه وو چې یاره طارق پټان ریسرچ ولې کوي. ریسرچ دې کوي، خو موږ دا وایو چې د دین په کارونو کې د ریسرچ نه کوي، ځکه چې لکل فن رجال، د هر فن دپاره خپل رجال دي، خپل سړي دي. نو دا طارق پټان صاحب تاسو د دې فن سړی نه یې چې په کم فن کې تاسو ګوتې وهئ. مطلب تاسو دینی امور ټچ کوئ، تاسو دینی مسائل ډسکس کوئ. ګوره که عامه مسله ته بیان کې یو مطلب په یو سیز باندې ریسرچ وکړي چې را دا سیز په معنی ریسرچ وکړي چې صحت دپاره ښه ده یا نه ده، یا په بل داسې معاشرتي سیز باندې ریسرچ وکړي، یا په حکومت باندې ریسرچ وکړي، یا په یو سړي باندې ریسرچ وکړي، هغه که ته غلط هم شي څه اثر نه پرې باسي. خو که ته دینی مسله کې ریسرچ کې، دینی مسله کې که ته صحیح شوې خو ټیک ته دا د ثواب کار دی وکړو. خو که ته مهارت نه لري، ته پوهه نه لري په دین باندې، د دین په مسله پوهه نه لري، ته په احادیثو پوهه نه لري، او ته د احادیثو په تشریح باندې نه پوهیږي، ته د احادیثو په عنوان نه پوهیږي، نو بیا ته خپل هم ګمراه کیږي او ځان سره نور خلک هم ګمراه کوي. نو لہذا ریسرچ، خپل ریسرچ کوه. موږ دا نه وایو تعالی الله پاک مهارت درکړی دی، خو د هر فن خپل سړي دي او ته د دې فن سړی نه یې. نو لہذا مهرباني وکړه چې دینی کارونو کې ټچ مه کوه، دینی کارونه مه ټچ کوه. ګوره ته وې چې یاره ما 10 کاله سټرګل کړی دی، ما مطالعه کړې ده، ما یو د شاته زما یو محنت پروت دی. ټیک ته ستا یو محنت به پروت وي، خو هغه تا خپله د ځانه کړی دی. او دین دا چې کوم دی دا د ځان نه زده کېږي. دین که ته وایې چې یاره زه د ځان نه زده کړمه، نو د ځان نه زده کړه دا هغه مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روان دی چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته ښودلی دی، صحابو چې کوم دی تابعینو ته، تابعینو تبع تابعینو ته، داسې یو سلسله را روانه ده، داسې یو سلسله را روانه ده چې دا مونږ ته د سند په ذریعې سره را رسي. نو که تا سره سند نه وي، تا یو عالم ته ګوتنې نه وي ماتې کړي، ته یو عالم ته نه یې ناست، نو لہذا دینی کارونو کې ریسرچ مه کوه. ته ډېرو کارونو کې خطا شوی، نو لہذا دینی کارونو کې خطا شوی. دینی مسائل مه چېړه. مسائل ګوره ته فقهي مسائل هم چېړي، سجده سهوه به کله کې، څنګه به کې، ولې به کې، نه به کې که نه، لکه نور د منځ فرایض وغیره وغیره وغیره، هغې
باندې هم تا ډسکس کړی، ډېر مسایل د دین داسې دي چې هغې کې تا ډسکس کړی دی. خو زه تا ته ویم چې یو عالم دی هغه 10 کاله 15 کاله 8 کاله دی په مدرسه کې تیر کړي، بیا دوه کاله د مفتي کورس وکړي، بیا هغې نه پس پریکټس وکړي، مقالې لیکي وغیره، فتوی ریډ کوي که نه، نو د هغې نه پس د دې سټرګل نه پس هغه بیا په دې مسلو باندې جاج پړتال کوي، په دې مسلو باندې بحث مباحثه کوي. نو لہذا تاسو چې کم پن دی هغه خپل پن کې اوسئ او خپل پن کې ریسرچ کوئ، انشاءالله دا به تاسو لپاره ډېر زیات بهتري.